که یو چا مشوره او صلاح در څخه واخسته، مشوره یې وکړه در سره چې زه د پلانکي کور سره دوستي کوم، نو دا کور څنګه ده؟ که چیرې په دې کور کې په دې ځای کې یو عیب و تا بیان کړی، نو دا غیبت حرام نه ده. چې مسلمان راشي تا څخه مشوره غواړي، وایي چې یاره زه د پلانکي لور غواړم، ته په خبر یې، نو دغه لور څنګه ده؟ یو عیب یو شی خو به نه کي. که چیرې ته خبر یې دغه په عیب باندې، نو ته به هغه مشوره چې له تا څخه اخلي هغه ته به هغه عیب ښکاره کړې، دا غیبت حرام نه ده. ها که چیرې هغه نه و درته ویلي، هغه سره دوستي کوي، وایي زه ستا د همسایه سره یا ستا قریب ده یا ستا انډیوال ده، زه دغه سره دوستي کوم، نو ته راولاړ چې په مابینځ کې روغ ورځېږې، دا خو دا رقم ده، دغه لور دی ناجوړه ده، دغه لور دا رقم ده، نو دا ویل بیا جایز نه دي. که چیرې له تا څخه مشوره واخیسته، بیا په مشوره کې درواغ مه ورته وایه، بیا ورته ووایه چې دا عیب شته. او دغه رقم بل مثال یو څوک یو چا ته راسي، مرکه راسي چې وایي لور دې راکړه، نو دی راولاړ چې له تا څخه پوښتنه کوي چې زه د دغه زوی ته د خپله لور یا خور ورکړم که نه کم ور، د هلک څنګه ده؟ نو که چیرې په دې هلک کې عیبونه وو، نو هغه ته ورته بیان کړه، هغه غیبت حرام نه ده. که چیرې عیب نه وکړې په ناحقه سره او له ځانه سره په درواغو، به بیا ته عیبونه مه ورته راباسه، بیا دا ګناه لري، ډېره سخته ګناه لري. که له تا څخه پوښتنه وکړه، مشوره یې در څخه وکړه، وایي زه له تا سره مشوره کوم د پلانکي زوی او ما ته مرکه رالیږلې ده، زه هغه ته خپله لور ورکړم که نه کم ور، په دې هلک کې به څه عیب یو شی خو به نه وي. که دا هلک نشهیي و، غل و، بېدینه و، بې ایمانه و او بدپیله و، نو ته ټول ورته بیان کړه چې دا هلک بې لارې ده، دې ته لور مه ورکوه، بله ستا خوښه ده. لیکن که چیرې پوښتنه نه وه در څخه کړې، نو په مابینځ کې مه ورغورځه چې هغه دوستي ورسره کوي، ته ورته وایې دا هلک داسې ده، دا هلک نشهیي ده، دا هلک بې لارې ده، بیا دا ګناه لري. که چیرې د دې لور پلار له تا سره مشوره وکړه، نو مشوره کې بیا غلطه مشوره مه ورکوه، بیا چې څه یې په رښتیا ورته ووایه. که هر عیب په دې هلک کې هغه عیب د نجلۍ پلار ته بیا وایه ته. دا مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه په بهشت زیور او دوم ټوکې او صفحه نمبر 11 کې داسې لیکلي دي، که چیرې یو چا یو بل ځای نکاح غوښتله او له تا سره یې مشوره وکړله او تا دغه عیب ورته بیان که یو عیب کې وو، نو دا په غیبت حرام نه ده، دا ګناه نه ده. ها په ناحقه سره په درواغو سره به عیب نه ورته وایه.